اوس مونږ وی مایکروسکوپیک اناټومي کومه یو اناټومي ده چې په دې کې مونږ د مایکروسکوپیک سټډي کوو چې مایکروسکوپیک سټرکچر سټډي کوو مطلب چې اناټومي صرف د سټرکچر په حواله سره دی نو مطلب شو چې مایکروسکوپیک چې مونږ د مایکروسکوپ په هیلپ سره د یو چیز مطلب د یو ارګانیزم څه کوو سټډي کوو لکه ماهي کې موږ سره دوه پارټ راځي چې دا یو د هیسټالوجي بل موږ سره سایټالوجي یا سیل بایولوجي هیسټالوجي دا چې دا هم موږ سره د برانچ اف بایولوجي دی دا هم د سب برانچ اف بایولوجي دی چې دې کې موږ د سټډي اف ټیشو کوو دې کې موږ سره هیسټ لفظ چې کوم راغلی دی هیسټو دا مطلب دی ټیشو څه دی مطلب دی ټیشو this مطلب د ټیشو مطلب دا شو چې د ټیشو study of tissue both plants and animals د دواړو plants یا د animal یا و د ټیشو study کوي اول تاسو ته دا پته چې ټیشو څه ته وایي ټیشو ته وایي چې different سیلونه خلی د different سیلونه راجمع شي یو similar سیلونه راجمع شي یو similar function ادا کوي مطلب دا شو چې یو دا موږ سره څه ده دا موږ سره یو سیل ده دا هم ده دا هم ده دا سیل دی دغه شی موږ سره ډېر سیلونه راجمع شي یو سیملر فنکشن ادا کوي یو سیملر فنکشن پرفارم کوي دې ته موږ څه وایو ټیشو وایو مطلب د سټډي اف ټیشو both plants and animals and their structure function د هغې سټرکچر د هغې فنکشن که د پلانټ دی او که د انیمل دی مطلب لکه پلانټ کې موږ سره راځي سیمپل ټیشو همداسې کمپاوند ټیشو په انیمل کې موږ سره څه راځي انیمل ټیشو کې موږ سره د اپیتیلیل ټیشو دی مسکولر ټیشو دی نروس ټیشو دی د ایگزامپل دی مطلب د ټیشو سټرکچر او که فنکشن وي د انیمل او د پلانټس والا دواړو د هغې ټیشو سټرکچر فنکشن مکمل سټډي کولو ته موږ څه وایو هیسټالوجي وایو او بل موږ سره سایټالوجي دیس از آلسو کالډ سیل بایولوجي دې ته موږ سیل بایولوجي نه هم وایو سیل بایولوجي دې ته موږ سیل بایولوجي نه هم وایو چې په دې کې موږ څه سټډي کوو سیل سټډي کوو سیل څه شی دی سیل موږ سره د لیوینګ ارګانیزم یو څه ده یو بیسیک یو سټرکچر یو فنکشن یو اهم څه ده یونټ ده دې څه مطلب چې موږ سره څه دا یو اهم د یونیسیلر یا د ملټي سیلر کومې خو د لیوینګ ارګانیزم موږ سره یو اهم یو بیسیک سټرکچر فنکشن یونټ ده یو اهم ایکۍ ده مطلب چې سیل جوړیږي موږ سره ډیفرنٹ ارګانیزم څه شي راجمع شي هغه نه موږ سره یو څه جوړ شي یو سیل جوړ شي ارګانیل څه مطلب موږ وایي چې د سټډي اف سیل د هغې فنکشن د سټرکچر ډیویژن ارګانیلز د هغې ټولو سټډي کولو ته موږ څه وایو سیل ورته وایو مطلب د سټډي اف سیل د سیل سټډي کول د سیل فنکشن سره هر یو سیل بېله فنکشن وي دغه سیل کې مطلب سیل موږ ته ارټیفیم انرجي ورکوي دا څنګه ورکوي او بل د سیل سټرکچر څنګه دی دا سټرکچر موږ سټډي کوو څنګه سټرکچر لري پلانټ څنګه سټرکچر ده انیمل څنګه سټرکچر ده دې کې سم منځ کې فرق دی او د سیل ډیویژن سیل څنګه دې کې امپروومنټ راځي ډیولپمنټ راځي سیل څنګه یو سیل نه دوه جوړ شي مطلب د سیل ډیویژن سټډي کول دي ارګانیلز په سیل کې مینس کې ارګانیلز دي ارګانیلز څه دي ارګانیلز ډېر ارګانیلز د موږ سره ډېر مالیکیول دي ارګانیلز دا چې راجمع شي موږ سره یو سیل جوړوي نو د ټول ډیټایلز د ټول فنکشن سټرکچر ډیویژن ارګانیلز د سټډي کولو ته موږ څه وایو سایټالوجي وایو دې کې موږ سره پلانټ سیل هم راځي انیمل سیل هم راځي ډیفرنٹ سیلونه دي په موږ باډي کې همداسې په پلانټ باډي کې ډیفرنٹ سیلونه دي نو موږ په نن ټاپک کې دغه ویډیو کې موږ څه وي د مارفالوجي او د اناټمي په باره کې همداسې د اناټمي دوه ټایپس موږ مختصر غونډې وي یو سیسټمیک اناټمي څه ته وایي همداسې مارفالوجي کې د موږ فارم شیپ سټرکچر خبره وکړه اناټمي کې د موږ انټرنل سټرکچر خبره وکړه اناټمي کې موږ دوه مختصر ټاپک راوخیستو چې یو کې موږ سیسټمیک اناټمي بلکې موږ ډسکس کو مایکروسکوپیک اناټمي سیسټمیک اناټمي هغه اناټمي چې موږ یو د ارګن سیستم انټرنل سټرکچر ګورو صرف سټرکچر سیسټمیک اناټمي هغه اناټمي چې صرف د ارګن سیستم
internal structure ګوري without discussion. او بل دا چې microscopic anatomy څه ته وایي چې microscope study کوو د هغې structure چې ګورو مطلب چې د سیل سټرکچر ګورو دا موږ په خپلو سترګو باندې نشو کتلی نو مایکروسکوپ سره د هغې څه کوو سټرکچر ګورو لکه مثال کې طور پر موږ وایو چې د سیل د پلانټ سیل سره دا شانته سټرکچر ده دلته اورګنیلز دي ګلوجي باډیز دي دغه شی دغه موږ سره یو سټډي صرف د سټرکچر سټډي کول دا سم دلته څه د مایکروسکوپیک انټومي ده او دغه شی موږ سره څه ده دا موږ سره انیمل سیل ده څه ده انیمل سیل دا اورګانیز دي نو دا شی سټرکچر سټډي کول ته موږ څه وایو د مایکروسکوپیک سټډي سټرکچر ته موږ څه وایو مایکروسکوپیک انټومي نو مایکروسکوپیک انټومي کې موږ دوه شیان سټډي کوو دوه هغه چې موږ سره د بایولوژي برانچز هم دي چې ویل هیسټالوجي او بل سیل بایولوژي هیسټالوجي موږ وایو چې د ټیشو د پلانټ او د انیمل دواړو او د هغې سټرکچر او فنکشن څه ده دا هم سټډي کړو او سایټالوجي کې موږ د سیل سټډي کولو سیل د فنکشن سټرکچر ډیویژن اورګانیل سټډي کولو نو زما امید دی چې تاسو په دې ټاپک پوه وئ نو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې موږ نور برانچز هم ډسکس کوو چې کوم پاتې دي نو تاسو موږ سره اوسئ وسلام